بسم الله الرحمن الرحیم. نن والا سبق ته د هفت اقسام په باره کې هفت په پرسۍ کې وتیل شي. اقسام د قسم جمع د قسمونه. مصنف رحمت الله علیه ول انداز خو لږ بدل داغه هفت اقسام په ځای باندې 4 اقسامونه جوړ کړي دي. 4 قسم ځنه علماء به داسې کړي دي چې دا شیونه لږ بیله بیله کړي، بیا ونه هفت په ځای باندې 14 قسمونه جوړیږي. اوس تاسو ترتیبوار څه ځون سره پرچې کې ولیکئ اسون انداز دپاره. زموږ سره دې کې 4 قسمونه اول نمبر، بیا دویم تقسیم کوو هغه کې 7 جوړیږي، بیا ورپسې وروسته نور جوړیږي. صحیح ده. نمبر 1 صحیح. نمبر 1 شو موږ سره صحیح. دا د فعل ولا تقسیم دور کې ولیکئ چې تقسیم د فعل د حروف اعتبار سره صدی کی څوره حروف څنګه طریقې سره وي. حروف ورکی صحیح وي که معلول حروف وي. حرف علت ولا تقسیم د حرف علت ورکی رسی که نه رسی، ډبل حرف ورکی رسی که سنگل سنگل ورکی رسی. دی اعتبار سره د حروف اعتبار سره د فعل تقسیم. نمبر 1 صحیح شو. نمبر 2 محموز. محموز همز نروتله همزه تر یلشی محموز سه همزه ورکی وي. نمبر 3 معتل. معتل میم عین تا لام. معتل منا سه حرف علت ورکی وي. نمبر 4 شو مضاعف. مضاعف. مضاعف میم زواد الف عین فا. مضاعف. مضاعف ډبل تلش. څلور شولو. اوس د ادي ولا تقسیمه کا دوباره وسره ولیکه دوسری صورت. دویم شکل د سیا جوړول شي. نمبر 1 صحیح. نمبر 2 محموز. نمبر 3 دې کې معتل راتلو کنه. معتل و شکی تقسیم کې مخ کې مثال. نمبر 3 مثال میم سا الف لام مثال. نمبر 4 اجوف. اجوف الف جیم واو فا اجوف. نمبر 5 ناقص. 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 نمبر 6 لفیف. نمبر 7 مضاعف. و قسمونه جوړ شولو. بیا صدا بیلا بیلا کې دریم صورت ولیکه تیسری صورت. صدا بیا نور کې چې ټوکړې ټوکړې وچي بیا دی ولا قسمونه نورا جوړیږي. صحیح. نمبر 1 ولیکه صحیح. نمبر 2 محموز صدا دا بدري قسمه ونشي. محموز کې 2 ولیکه محموز الفا. نمبر 3 محموز العين. نمبر 4 محموز اللام. مو سره پنځم قسم جوړیږي. مثال وکنه. مثال کې اوس 2 جوړ کا. مثالی واوی څه و ورکی وي. مثالی واوی دسه نمبر سره لګوي 5 6 7 8. بیا ورپسې دا مثالی یایی. بیا دی پسې اوس اجوف ولیکه. هغه ته خپل انسا و چې اجوف کیا 2 جوړیږي. اجوفی واوی. اجوفی یایی. اجوفی واوی. اجوفی یایی. بیا ناقص کې خپل قسمونه 2 جوړ کړي. ناقص واوی. ناقص یایی. ای ورکی وي. ناقص واوی. ناقص یایی. دې کې خپل قسمونه جوړ شولو. اوس ورپسې ګوره مضاعفه په 2 قسمه باندې د مضاعف. مضاعف نه لفیف ته ورپسې ډبل حرف راځي. لفیف بیا په 2 قسمه. لفیف مقرون. مقرون غاټ کوپ سره د میم قاف را واو نون. مقرون. بیا بل ورپسې ولیکه انسا ورته وشي لفیف مفروق. میم فا یو ټکی ولا فا. را واو قاف مفروق. مفروق. دی پسې بیا انسا وشي. بیا مضاعف په 2 قسمه باندې د مضاعف ثلاثي. مضاعف ثلاثي. بیا ورپسې ولیکئ
مضاعف رباعي مضاعف رباعي څو شولو دغه څوارلس شو که څو شولو حواله کې مې جوړ کړي دي له شکلونه مختصر و څلور جوړېدو که نه بیا مې جوړ کړلو معطل کې مې درې راوبسلو هغه د وجې نه څو جوړ شولو اووه جوړ شولو که نه اوس دغه څو جوړ شولو انسیم ونه لیکلې ځان سره څو شولو څو دانې جوړ شو څوارلس صحیح شو څوارلس داسې کومې طریقې سره یې دوای بس مرضی مې ده ښه د هفت اقسامو طریقه څونه دي چې مصنف صاحب چهار اقسامونه جوړ کړي مو با چهار اقسام یایو صحیح ده بیا خپلې ژبې کې هفت اقسامونه جوړ کړو ښه اوس ترجمې طرف ته یې ګورئ دي دې څه وفعل به اعتبار اقسام حروف فعل د حروفو د اقسام په اعتبار سره حروف مو سره دوه قسمه دي یوه تیل شي الحروف الصحیحه صحیح حروف صحیح حروف نمبر ایک صحیح حروف چې تیل شي سو واو الف یا دا درېونه لرې کې نور ټول حروف مو سره څه دي صحیح دي نور ټول حروف مو سره څه دي صحیح دي الف لرې که ونه واو لرې که یا ونه لرې که دې نه جوړېږي وای واو الف یا چې ونه جوړ شو وای وای ونه لرې که وای پر یود تیل شي چوک پر یود کې هغه روغ جوړ نه وي که نه زه کوم سړی پر یود کې هغه نه سیټ ته کښېنو هغه کپنۍ ولا څه کله چوک څه لګوي کوم سړی پر یدونه بیمارۍ نه کې هغه سیټ ته شو هغه چوک شولو صحیح شولو نو کوم حروفو کې وای وای نشته هغه خو واو الف یا نه دي که نه بس ځان ته د شین ده که میم ده که دال ده که واو ده که زا ده که ذال ده که را ده دې ته حروف صحیح نه ویل شي صرف د واو الف یا ورکې څه دي بیمار دي دې ته ځکه ویل شي حروف علت بیمارۍ ته ویل شي ای مو خالی سیارې دغې خبرې کې څه علات شته د لای داسې خبرې ده نه کوي علات یې ونه جوړ کړ د اصل کې علت ته علت بیمارۍ ته ویل شي ښه نو حروف مو سره په دوه قسمه شو الحروف الصحیحه الحروف العله یا حروف العله حروف علت مو سره دي شو دا هرې ژبې کې همدا شی دی انګلیش کې وګورئ انګلیش کې هم مو سره دوه قسمه حروف دي 26 حروف دي انګلیش ولا که نه ABCD زیډه پورې هغه کې دا واول حروف دي که نه واول ورته چې نیل شي حروف علت تیل شي لکه ای شولو او شولو آی شولو ای شولو یو شولو دا 15 ټکي ورکې حروف علت دي هغه نه له ABCD کې د نور څه لټوه که نه دغو 15 کې نه وي هغه تیل شي کانسوننټ صحیح وي هغه کانسوننټ صحیح تیل شي دې ربۍ ژبې کې هم دا خبرې دي همداسې پښتو ته لوړ شو کومې ژبې ولې هغه کې خپل بس ګریمر چلیږي دا ګریمر ده خاوز ته څه د فعل د اقسامو د حروف اعتبار سره په څو ده بر 4 قسمه په څلور قسمه ده نمبر 1 صحیح ولیکه نمبر 2 پاسه پې ولیکه محموز نمبر 3 معتل د لام باندې شد وي ښه که نه اعتل د یعتلو نمبر 4 شولو مضاعف اوس یې هر وله خپل تعریف ده کوي صحیح آنس صحیح هغه ده کې در حروف اصلي وې څه دي حروف اصلي په هغه کې وی چې شتل شي هغه کې حمزه و حرف علت یا خو حمزه رغلی په د صحیح حروفو ځای کې و حرف علت یا حرف علت رغلی یا و دو حرف یک جنس نباشد یا دوه حروف د یوه جنس نه نه وي یو شاندې ټکي ورکې نه رغلی دا صحیح ده که رغلی بیا صحیح نه شولو ټیک شوه که حرف علت ورکې نه وي حمزه ورکې نه وي او دوه ټکي د یوه جنس نه نه رغلی باید ته چې نیل شي صحیح اوس ته څه حرف علت واو الف و یا را گویند حرف علت چې تل شي واو الف یا تل شي را معنا ده تا گویند معنا یل شي کی مجموعی ا دغه له مجموعه شد وای باشد وای ده وای امثله کی گذشته څومره مثالونه مخکې تیر شو نصر زوره به برن شکه تفسر بلم ویلیو کنه هما الصحیح بودا د ټول د صحیح ولا مثالونه ځکه هغه کې واو نه وو الف ورکې نه وو یا ورکې نه نور ټکي استعمال دي پکې اوس محموز ولا معنا کوي محموز آنکې محموز هغه ده در حروفی اصلی و په حروف دی اصلی و دی هغه کې یعنی کوم حروف اصلی دی په هغه کې حمزه باشد حمزه رغلی وي پس اگر بجای فا باشد که بیا دا حمزه دی فی په ځای رغلی بیا ورته چنیل شي آره محموز فا ګویند بیا ورته شي محموز الفا څه د فی په ځای کې حمزه ده اوس وګوره دې ځای کې فعل مو سره وزن وکنه بل لازم استعمال کړو فعل اوس فعل په وزن باندې امر صيغه ده کنه ده ټیک ته وګوره میم اور کې صحیح ټکا ده را اور کې صحیح ټکا ده
خو د شروع کې حمزه راغلې ده پی په ځای باندې امره فعله دې ته ویل شي محموز الفا پی په ځای کې حمزه راتلل و اگر بجای عین باشد که به عین ځای کې راغلی محموز عین گویند محموز عین ورته ویل شي ګوره سأله سأله د فعله په وزن ده که نه د حمزه عین په ځای راغلي ده څو سره داسې یوه لګوي لکیري لکیري راکوزې کې اگر بجای لام باشد که بیا د لام ځای کې حمزه راغلي محموز لام بیا دې ته ویل شي محموز اللام څه لام ځای کې حمزه راغلو ګوره قرأ کې آ څه ده د آ دا د لام په ځای ده فعله معتل آن کی معتل آغا ده در حروف اصلی و دیغه حروف اصلی کې حرف علت بود حرف علت یور کی اگر یک باشد که یو حرف علت رغلی یعنی یور الف رغلی الف خو بس اسې ډېر نه رسی یور ورکی واو رغلی یا یور ورکی یا رغلی آرا سه قسم ده په درې قسمه ده معتلفه یا به فی ځای کې حرف علت معتلفه څه معنی ده فی ځای کې حرف علت که آرا مثال گویند هغه ته بیا مثال نه ویل شي مثال څوک درته وایي چې څه ته ویل شي پښتانو نه تپوس وکړي بل چونه څه علم نه کوي هغسې مثال دې ته ویل شي چې وله مثال ورکړي دې علم بیله ده دې علم صرف کې مثال نه مراد شه ده څه فی کلمې کې حرف علت راغلی چون لکه ته وګوره وعده وعده فعله په وزن ده که نه فی ځای کې واو راغلی ده حرف علت ته یا سره وګوره د فعله په وزن ده که نه خو فی ځای کې یا راغلی ده مثال وویا دیر کړلو مثال یا د توخیلو و معتلعین معتلعین شتل شي که آرا اجوب گویند هغه ته اجوب ویل شي اجوب مثال درکې اوس قال باعت وګوره کنه قال اصل کې قولاو او واو په الف باندې بدل شي عین مانس کې کسر راغله ده عین په ځای باندې الف راغله ده خاصل کې واو باع اصل کې بیع د ی د دې ځکه خایف الف باندې بدل شي ده نو نه باع جوړ شولو و معتل لام کی آرا ناقص گویند بل د مسره معتل لام معتل لام چې شتل شي دي ته ناقص نیل شي په خپل اصطلاح کې ناقص شای دي تل شي سا کې لکۍ مکۍ و نه کاټ کې به ناقص جوړیږي سره چو دعا ورما دعا اصل کې دعا واو دي چې واو خدا بیا په الف باندې بدل شو ده نو سو ګوره د لام ځای کې یا هغه حرف علت راغلی هغه واو د رما رما یاد اصل کې خو نه رما جوړ شولو قانون دی واجنه دیزی کې اعلام په ځای باندې یا راغلی ده حادث دی که یو حرف علت ترکیب او ته دا معنی اخیستل شي بیا که اگر دو حرف علت باشد که بیا دوه حرف علت یوې کلمې کې راغلي ډبل آرا لفیب گویند هغه ته لفیب ویل شي و عام بر دو قسمه ده بیا په دوه قسمه ده که حرف علت سره کې میلو راغلی ټچ هغه ته مقرون یل شي که بیا حرف علت جدا جدا راغلی منځ کې بل ټکی بیا ته مفروق یل شي اوس هیڅ مقرون کې هر دو حرف علت متصل باشد ورکې متصل وي چون لکه وګوره تواوا اصل کې تواوا یاو واو ته یا سره کې راغلی توا صحیح حرف ته و مفروق شتل شي اگر منفصل باشد څه حرف علت منځ کې چوک صحیح ټکه راغلی دوه جدا جدا شي لکه وګوره وقا اصل کې دا وقع یا من وای ستلو وګوره واو حرف علت یا حرف علت خمانس کې کاف راغلی کاف صحیح ټکی د دواړه سره جدا کړلو ملووالي نه مفروق ته ذکر شي مضاعف انست مضاعف چې شتل شي کې در حروف اصلی و دی هغه حروف اصلی کې دو حرف یک جنس باشد دوا ټکی دی یک یو شوند راغلی جنس منه یک یو جنس نه لکه ته وای پر کې اوس وګوره را دوه ورې راغلی که نه دواړو یو مخرج د مسره دواړه یو شاندې ټکي دي دې ته مضاعف نیل شي دوګنه ده ورکې را زلزله کې وګوره زا دوه ورې راغلې ده یوه ځای کې لامې منځ کې راغلی بیا زا راغلې ده زلزله لامه ورکې ډبل راغلی زی منځ کې حدیث پس کل اقسام 10 باشد ټول قسمونه بس لاس جوړ شو ښه د څلورم شکلات لیکل شي د سره څنګه اوس وګوره یک صحیح یور کې څه شولو صحیح شولو وسی محموز درې ور کې څه شولو محموز شولو محموز الفا محموز العين محموز اللام صحیح شو و پنج معتل پنځه ور کې معتل شولو څه مثال ناقص اجوب بیا ور کې لفیف مفروق لفیف مقرون پنځه دا شو یو د صحیح و درې د محموز سالور شولو پنځه دا روشه ان لسام و یک مضاعف لاس قسمونه جوړ شو اول مسالور جوړ کو بیا مر کې و جوړ کو بیا مر کې سوار لسا جوړ کړو د سلا ساور کې جوړول شي یو د صحیح شو درې محموز پنځه معتل یو مضاعف
او سیچ صرفیه بسبب کثرت مباحث صرفیه. صرفیان اصل کې صرفیان د طالبان، صرفیان مؤمنان، یہ پرسی کا لفظ ہے. پرسی والا لفظ دا اردو کې خود سے ډیر نه استعمالیږي، خو پښتو ته پرسی کې ځنه ټکی دی په وزن باندې راوړل شي صرفیان. نحویان پیژنئ، نحویان خلک یې نحویانو سو ګوره د پښتو ټکا ده، خو پرسی کې استعمالیږي. دوی چې صرفیان حضرات کوم دي؟ بسبب کثرت مباحث صرفیه، د صرفي بحثونو ډیروالی واجنه هفت را اعتبار کردند د حکم قسمونه دي کنه، دا وی اعتبار کړي زنو څلور زنه ش زنه شکی دری بیت مذکورند په دغه شعر کې ذکر دی. بیت شعر له ټوکړي تل شي وسو ګره بیت. صحیح استو مثال استو مضاعف لفیف و ناقص و محموز و اجوف. صحیح است صحیح د یو شو مثال، دویم مضاعف، دریم لفیف، څلورم ناقص، پنځم محموز، شپږم و اجوف وام. کسې وی جوړ کړلو جوړېدلو خو اول لاس کنه، پس کل اقسام 10 باشه د لاسو، خو ډېر بحث دی واجنه ځنه صرفیانو چې کړي دي وونه جوړ کړو لکه دا ځای ته وخیلو. صحیح بیله شو مثال او اجوف ناقص، دا د بیله شو خو د لفیف بیا دوباره نه د تقسیم کړه. صحیح ده مکرون تی مفرو کې ورکې ونه لو رقم شو لاس نه کنه انسا. مضاعف کې د تثلثي تی ربعینا کو جوړ دوا ورکې دا رقم شو څو شولو وشولو. نو دا شی ته تقسیم هم کول شي. دو صحیح د کومې طریقې سره کوي